بیمار شي نو چې خپل صحت د تاسو خیال ساتئ نو پوره نظام چې کوم دی هغه به زبردست وي. تاسو ته پته ده زمونږ په دې پروګرام کې موږ سره ډاکټر حسیب علي خانزاده وي او هغه ستاسو بیماریانو حساب سره تاسو ته چې کومې دوايانې ضرورت وي فون باندې هغه هم تاسو له کوي. خو هغه نه علاوه زه وایم که بیا تاسو ته ضرورت وي کلینیک ته نو هغوی بیا چې کله تاسو ته وایي چې نه جی دې بیماري دپاره به تاسو کلینیک ته وزټ کوئ نو هغه هم بیا تاسو ته وایي. نو سلام به کوو اور هغوی نه به تپوس کوو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو څنګه یې؟ الحمدلله جی بالکل ټیک ټاک. تاسو ښه یې؟ الحمدلله الحمدلله ټول سب خیریت دی؟ بالکل جی. او تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه چې هیومیډیټي ډېره زیاته ده، موسم ګرم دی نو خوله وځي او که موږ وګورو نو چې کله دا خوله وځي د وجود نه نو چې چا داسې تورې یا مختلف کلر کپړې اچولي نو هغه سپین غوندې نشان پې پاتې شي. دغه سپین غوندې پیچز چې پاتې شي نو دا که نمکیات چې کوم زموږ د جسم نه وتي نو همدغه نمکیات پوره کولو دپاره بیا داسې د مالګې نیمو پانی یا داسې قسم ډرنک اخیسته پکار دي. بالکل او ډېر ضروري دي. او مونږ چېرته کوو مونږ بالکل اسپیشلي زمونږ هغه خویندې بیا زمونږ یا هغه وروڼه چې کم بهر ټوله ورځ ځان مزدوري کوي نو هغوی دپاره ډېر زیات ضروري وي. یا بیا هغه خویندې چې ټوله ورځ په کچن کې تیره کړي یا بیا په د کور کارونو کې لګیا وي یا بعض خلک تاسو وګورئ د کلو کې چې کم سپیشلي خلک پاتې کېږي هغوی یې کورونه دومره لوی وي چې یو کچن یا یو کمرې دپاره راتلو کې هم هغوی ته 15 منټه لګي درکار وي نو هغوی اور بیا هغه حساب سره د هغوی کارونه هم زیات مشکل وي. په دې چې موږ خو شهر کې اوسېږو زمونږ پوره سیسټم چې کوم دی هغه ډفرنټ دی. اساني ده زمونږ لایف کې دومره فیسلیټیز دي مونږ سره نو هر شی سره دا فیسلیټیز چې کوم دي هغه نه وي نو ځکه هغوی ته پکار دی چې خپل صحت دی خیال ساتي، ځان دې هایډریټډ ساتي. بالکل جی چې تاسو فرش به اوسېږئ خپل ځان خیال به ساتئ نو پوره لکه زه وایم که نه پوره ماحول باندې فرق پرېوځي د کور پوره نظام چې کوم دی هغه به ټیک وي. ډاکټر صاحب لغونې به مونږ یو جنرل ټاپک دی چې مونږ به تایرویډ باندې خبره کوو. په دې چې نن سبا ډېر زیات تاسو وګورئ هر دویمې ښځې کې د دې پرابلم دی لکه کیدای شي سړو کې بم وي خو ښځو کې د دې فیصد چې کوم دی هغه زیات دی. بالکل ښځو کې د دې ریشو زیات. ښځو کې خو د دې وجه دغه ده چې ښځو کې پریګننسي کېږي او بیا هغوی کې د منسس سایکل چې کوم دی نو ماهواري چې کوم دی نو راځي د هغوی د وجې دي تایرویډ فنکشن چې کوم دی نو هغه کې اونچ نیچ راځي کله پکې ایلیویشن راشي نو د هغوی د وجې د دې کې د تایرویډ دا مسلې چې کوم دي نو اکثر ډېر لانګ ټرم دپاره پاتې شي او هغوی د هایپوتایرویډزم یا د هایپر تایرویډزم شکار شي. صحیح ده. نو دې دپاره بیا لکه چاته به څنګه پته لګي چې زمونږ دا پرابلم وشلو تایرویډ ایشو دی مونږ ته؟ ښه جي د تایرویډ خو جي تایرویډ ګلینډ دی که نه دا یو 2 انچه ګلینډ دی زمونږ د مرۍ کې وي دلته کې مونږ دې ځای لاس وسو که نه نو دلته کې یو 2 مونږ ته محسوسیږي نو دلته ګلینډ دی نو چې کوم زنانو کې پړسوب راغلي او هغوی خفګان هم شکار وي هغوی هر وخت خفه وي او هغوی ناراسته وي نو چې د هغوی مونږ دا مرۍ لږه غوندې وګورو نو دې کې به پړسوب راغلي نو هغوی کې کلیرلی پته ولګي چې دې مریض ته چې تایرویډ پرابلم شروع شوی دی. صحیح ده. نو دې دپاره به بیا څه کوي هغه څه ټیسټونه به ولګوي یا د تایرویډ چې کله مسله معلومولي نو هغه یو عام فیزیشن چې کوم دی نو ډېر په اسانه باندې هر یو فیزیشن د تایرویډ کې چې مسله وي هغه ډایګنوز کولی شي صرف د مرۍ ته کتو باندې نو په دې باندې چې لاس ووخي چې دې ګلینډز کې لږ غوندې سویلنګ راغلي وي نو هغوی پوه شي چې به د دې تایرویډ فنکشن چې کوم دی نو هغه صحیح نه دی روان او بیا که موږ ځو ډایګنوسس ته نو ډایګنوسس کې خو د دې ټي ایس ایچ ټیسټ هم کېږي د هارمونز ټیسټونه کېږي د بلډ نه ټیسټ کېږي او دغه شان ایکس رې هم کېږي او فزیکلی هم ایگزامینیشن کې د تایرویډ پته ولګي نو لکه دا اصلي تایرویډ چې کوم چاته وشي نقصان دی تایرویډ جی زموږ د وجود اکسیلریټر دی. تایرویډ زموږ د وجود یو ډېر ضروري ګلینډ دی. ګورئ ښه د دې امپورټنس به زه تاسو ته داسې ویم چې کله ماشوم پیدا کېږي د مور په خېټه کې نو لومبې ټرایمسټر کې یعنې لومبې میاشتو کې چې کوم دی نو د هغه ماشوم تایرویډ ګلینډ چې کوم دی نو هغه جوړ شي د هغې نه پس باقي وجود د هغه چې 6 میاشتې کوم ډیولپ کېږي هغه د دې تایرویډ ګلینډ نه چې کوم دی نو هغه وجود باقي وجود چې کوم دی نو هغه ډیولپ کېږي نو د دې ډېر زیات امپورټنس دی. او بل دا چلیږي په آیوډین باندې د تایرویډ خوراک چې کوم دی نو هغه آیوډین دی. آیوډین نارمل تاسو به څه سجست کوئ آیوډین کم داسې شیونو کې شامل دی چې هغه د استعمال آیوډین مختلفو سبزو کې هم شامل دی. آیوډین په هګۍ کې ډېر زیات دی او آیوډین سالټ هم نن سبا راځي نو هسې عموما ټولو کورونو کې مالګه چې کوم دی نو هغه آیوډین والا استعمالول پکار ده.
مختلف برانډونو والا راځي لیکلي پی کنه چې آیوډین سالت نو دا غي نم زموږ ضرورت پوره کیږي ځکه چې موږ خوراک چې کوم نه هغه شان نوي نیوټریشس نوي بلا ضرورتونه چې کوم نه خوراک کې زموږ نه پاتې شي نو بیا اک کمی چې کوم نه موږ د آیوډین سالت نه پوره کولی شو او زیات تر دا چې کوم د سین په غاړه کوم خلک اوسېږي سمندر سره نږدې چې کوم علاقې دي هلته کې د آیوډینو مقدار ډیر زیات وي کنه نو هلته کې خلکو ته د تایراید دومره پرابلمز نه راځي خو چې بیا د سمندر نه داسې په بر اړخ باندې ځي نو د تایراید د مسلې چې کوم نه دا را پیدا کیږي په دې وجه کې وګورو موږ بونیر کې سوات کې او بر شانګلې علاقو کې د ګایټر او د هایپوتایراید کیسونه چې کوم نه موږ ډیر مخې ته راځي نو دا عموما دغه وجه ده چې د سمندر نه د علاقې چې کوم دي نو ډیر لري دي او خامخا هلته کې بیا د آیوډین انټیک هم هغه شان نوي آیوډین سالټ چې کوم دی نو نوي زنانه اګین خوري زیات تر کوم وګورو که نه زنانه پینس کې نه یې خوښ نو په دې وجه هغې کې بیا د آیوډین د آیوډین د کمی د وجه د تایراید مسلې چې کوم دي نو هغه پیدا کیږي بالکل جی اور دې ټایم به زمونږ کتون کې ناس وي هغه به دا پروګرام ګوري مونږ تایراید باندې خبرې کوو نو زه وایم چې ډاکټر صاحب کم پوینټس کم خبرې تاسو ته کوي هغه ځان سره ځکه نوٹ کوئ چې دا خوراک ډیر زیات ضروری دی او ښه خوراک هیلدي خوراک لکه ایګ چې کوم دی هغه هم ضروری دی هر یو شی خوړل پکار دی سبزیانې هر شي کې یو خدای پاک یو تاسو د پاره څه خاصیت پکې ایښی وي او هغه تاسو باډي د پاره ډیر ضرورت وي نو زه وایم چې د دې هر شي استعمال چې کوم دی هغه بیلنس ساتن پکار دی هغه وړي کې غوښه ده لویه غوښه ده یا بیا چرګ دی یا بیا اګیشلی فروټ سبزیانې د هر شي تاسو ته فایده ملاویږي نو هر شی خپل لکه یو زه وایم ډاکټر صاحب چې یو ټایم ټیبل چې تاسو جوړ کړئ که نه چې دې حساب سره به دا شیونه چې کوم وي هغه مونږ ته پکار دي او دا به راځي دا به پخیږي او ماشومانو کې هم عادت اچون پکار دی دا ګوره جی هر یو شیز خوړل پکار دی دا نه ده چې به موږ یو خوراک بند کو بس مکمل بند کو اوس یو مریض دی هغه له غوښه نه ده خور نو دا نه ده چې بس هغه ټول عمر د غوښه نه هغه له پکار ده چې داسې میاشت کې یو ځل خوري خو په طریقه باندې نو هر یو خوراک پکار دی هر یو خوراک والی شیز چې کوم دی نو هغه خوړل پکار دی هغې کې څه نه سبزي شوه چرګ شو دالونه شو غوښه شوه هر یو شیز او بل د تایراید چې کوم دی که نه د تایراید خیال ساتل ډېر ضروري دي ځکه چې تایراید زموږ د وجود هر یو شیز کنټرول کوي زموږ د نوکونو د گروت نه واله زموږ د زړه دړکنه پورې زموږ لکه په ټین ایج کې یا ماشومانو کې د ماشومانو د هایټ گروت پورې چې کوم دی نو هغه تایراید نه کنټرول کیږي تایراید بیسیکلی یو هارمون ریلیز کوي هغه هارمونز چې کوم دی نو هغه بیا ټول وجود کې خورېږي هغه زموږ مسل زموږ نیل زموږ هیر گروت زموږ د سکن کلر هر یو شیز چې کوم دی نو هغه د هغې نه کنټرول کیږي ایون زموږ د باډي ټمپریچره پورې او بیا تایراید کې دوه قسمه بیماری دي که نه یو هایپوتایرایډزم ورته وایي یو هایپر تایرایډزم نو د دې کې څه فرق دی دې کې فرق دا یي که نه جي چې یو بیماری کې خو چې کوم دی د هایپوتایرایډزم چې کوم دی دې کې د خپل زموږ د تایراید چې کوم دی نو د دې فنکشن کم شي او بیا چې کوم د هایپر تایرایډزم دی دې کې زموږ د تایراید فنکشن یعنی هغه چې کوم دی نو ټي اس ایچ هارمون چې کوم دی نو ریلیز کول کم کی او فنکشن د هغې تیز شي هغې کې چې کوم دی نو داسې کیږي لکه په هایپوتایرایډزم کې ویټ چې کوم دی نو هغه ډېر زیات شي هغې کې ویټ زیات شي انسان ښه هیلدي ښکاري خو هغه سم فتیګډ وي هغه ډېر زیات ستړي وي مطلب هیلدي وي نه خو بس صرف کتنې کې تاسو ته هیلدي هغه د ډیپریشن شکار شي بیا کو زنانه وي هغې کې کو هایپوتایرایډزم راشي نو د هغې منسس سایکل ډېر هیوي وي بلیډینګ ته ډېر زیات کیږي بیا چې هایپر تایرایډزم وي نو هغې کې چې چونکې ټي اس ایچ هارمون کم ریلیز کیږي او ټي 3 او ټي 4 هارمونز چې کوم دي نو زیات ریلیز کیږي نو د وجود چې کوم دی نو هغه میټابولیزم ډېر زیات تیز شي د هغې د وجې کوم دی نو انسان ویټ لاس کی وزن وغورځېږي هغې کې چې کوم پیریډز وي هغه هم سکینټي وي دغه شان نور بلا مسایل وي هغې کې د زړه دړکن ډېر تیز وي بلډ پریشر ډېر تیز وي او چونکې د ټول وجود سیستم چې کوم دی نو هغه هایپر شي نو ټول وجود هغه سره خو بیا نقصان ورکوي تاسو ته دا وګورئ چې څومره خطرناکه بیماري ده هر یو انسان چې کم دی هغه چې روغ وي نو صحتمند وي نو بیا هغه ته هر څه ټیک لګي او چې کله وړي کې غونې هم داسې پرابلم وي زه وایم همیشه مونږ
ایون مونږه پکور کې کنه زنانه یو نو مونږه ایون زمونږه چې رونم دي هغه یم لکه وړي کې بیماریان شي کنه هغه مونږه اګنور کوو مونږه ډاکټر ته نه ځو مونږه هی چرته کنسلټنټ ته نه ورځو چې هغه مونږه آی چیک کوو چې مونږ ته څه پرابلم خو نه دی زمونږه زه وایم چې یو شپږو میاشتو یا کال پس لازمی فل میډیکل چیک اپ چې کوم دی هغه انسان ته کون پکار دی هر انسان ته ضروری دی بالکل جی لکه اوس کو د تایرايډ خیال نشي ساتلی نو عمده تایرايډ بیا ګویټر ته کنورټ شي بیا کو تاسو لیدلی بعض زنانه یا ماره کې سم غټ انتداسه بال جوړ شي نو مکه د تایرايډ خیال نه ساتل شي هغه چې کله جوړ شي هغه نه پس صرف سرجری علاج وی کاسي دا غي نه پس هغه خو هغه طرف ته سرجری کوي خو هومیوپیتیک کې خو د دې علاج وی یو 3-4 میاشتو کې هغه سویلنګ چې کوم نه نو هغه کم شي او خپل ځای ته واپس راشي خو لکه هغه ورست سچويشن یې کنه خیال نه ساتلو د وجه بیا هغه نه پس د حالت بیا دومره د سټیج ته ورسېږي صحیح ده نو اسی د دې څه علاج دی لکه الوپیتیک کې په کومه طریقې هغه خو صرف ماته لګي چې سرجری کوي میډیسن خو د دې علاج چې کوم نه نو هغه خو یو آیوډین هم دی ډاکټر صاحب موږ سره وړي شانتي دمه ټایم شوه دی دمه واخلو بیا واپس باندې خبره کوو جی خپل یو وړه شانتي دمه په پروګرام روغ صحت سره یو ځل بیا هرکله زم اسما او موږ سره دی ډاکټر حسیب علي خان زاده صاحب جی هغه یې سره موږ خبره کوله تایرايډ باندې او تایرايډ بیماری چې چاته اوشي او بیا غنه پس د علاج څه طریقې کار دی هومیوپیتیک کې د هغه علاج څه دی نو هغه ډاکټر صاحب موږ دوی د تایرايډ خو علاج آسان دی الوپیتیک کې د دې چې کوم نه نو هغه یو سرجری طرف ته ځي کو تایرايډ کې څه داسې ډیمیج شوي نو دی ټول تایرايډ لري کوي دغه سرجری طرف ته ځي بیا هغه کې هغه د تایروکسین تھراپي کوي یعنی تایروکسین یو دوايي ده هغه چې هغه دی استعمالي او د کشان نورم دی کې ټریټمنټ آپشنز دي خو هومیوپیتیک کې د دې چې کوم ټریټمنټ دی نو هغه کامیاب په دی وجه دی بغیر سرجری چې تایرايډ تړلې پیچوټري ګلینډ سره زموږ دماغو کې یو پیچوټري ګلینډ دی هغه سره تایرايډ تړلې دی نو چې کله هومیوپیتیک کې د تایرايډ او د پیچوټري ګلینډ د دوانو ټریټمنټ وشي نو د دې خپلو کې چې کنیکشن سمې د دې برابر وي نو تایرايډ خپل فنکشن بیا صحیح کوي هغه طرف ته کو تایروکسین ورکی مریض لا او هغه پیچوټري کې مسله ده نو تایروکسین خو به مقصد چې کوم نو مریض لا ورکړی شو دا هغه مسله خو حل نشو لکه دې کې دا څه ده کنه چې دې ته موږ وایو نیگیټیو فیډبیک میکانیزم یعنی پیچوټري ګلینډ او دا چې کوم تایرايډ ګلینډ دی دا خپل کې انټر ریلیټډ داسې دي چې دا چې کوم تایرايډ دی دا پیچوټري ګلینډ له یو میسج ورکړي پیچوټري ګلینډ دلته نه یو هارمون ریلیز کړي هغه راشي بیا تایرايډ ته بیا تایرايډ چې کوم دی نو تایروکسین ریلیز کړي یو کمپلیکیټډ غونډه میکانیزم دی نیگیټیو فیډبیک میکانیزم وته وي نو دا په دې باندې کار کوي نو هومیوپیتیک کې چې کوم نه چې مونږ کله لیپسل بس ورکو کونیم مونته دوايانې ورکو چې هغه افیکټ په پیچوټري ګلینډ باندې وي او په تایرايډ ګلینډ باندې وي نو هغه کې مریض په 2-3 میاشتو کې دنه ټیک شي بیا چې کله موږ د هغه ټي اس ایچ او ټیسټ ولا او د هغه ټي 3 ټي 4 هارمونز وګورو نو هغه خپل نورمال رینج ته چې کوم نه بیا واپس راغلی وي او بیا هومیوپیتیک کې د کې ټریټمنټ کې دام فائدہ ده لکه څومره موده پکې څومره ولګي موده دې کې 3-4 میاشتې لګي چې کله سچويشن ډیر زیات خرابي او کوم معمولی غونتی وي اکیوټ وي نو هغه میاش کې دنم خکېږي هغه طرف ته جی د تایرايډ مریضانو سایکولوژیکل ایموشنل سیمټمز چې کوم دي نو هغه اګنور کیږي هومیوپیتیک کې چې کله موږ د مریض د سایکولوژیکل او ایموشنل سیمټمز واخلو په کنسیډریشن کې د هغې د علاج دپاره یعنی د تایرايډ مریض چې کوم وي هغه به خپه وي د هغه په زړه به تیاره وي هغه به د ډیپریشن شکار وي نو چې تر څو پورې موږ د هغې دا سیمټمز انډر کنسیډریشن نه یې اخیستې نو هغه مریض داسې په اسانه نه ټیک کیږي نو چې کله موږ دا د دې د ذهني علامات هم ورسره علاج کې شامل کړو نو هغه مریض ډېر زر چې کوم دی نو شفا ورته میلو شي او ډېر زر ښه والي طرف ته روان شي صحیح نو دا ډېر زیات ضروری دی ځکه مې کنه چې یو میډیکل چیک اپ چې کوم دی هغه هر یو انسان ته ضروری کون پکار دی چې شپږ میاشتو پس وي تاسو څه سجست کوئ یا کال پس تقریبا لازمي کون پکار دی خپل دا سجست کوم چې انسان ته څه مسئله نشته هغه څه محسوسي نه نو ټیسټ نه دی پکار خو بیا هم کال کې چرته یو ځل کوا باس ټایم دا دی کنه چې انسان که تاسو ته بالکل ټیک لګي خو هغه ته واقعي څه نه څه پرابلم وي موږ سره یو کالر دی جی لاین باندې هلو السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی چرته نور څه خبرې کوي جی د پېښور نه خبرې کوم نه مکمنډۍ نه
जी 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 भाई څه تپوس به کون غواړئ ډاکټر صاحب نه؟ او جی تاسو دا کوم چې د معدې د کولمو معدې بیمار ما او ډېر ډاکټران نو قتل کامران حسن صاحب او دا عبدالحق صاحب او دا محمود وزیر او دا ټول مې معدې ډاکټران نو قتل ما مسله جی دا چې زه خوراک کوم غټه وسه دا چې وکړم نو بس معده مې درد او بس پیټه مې خراب شي بس تاریخ به پیچس شي صحیح ده. صحیح څه ټیسټ کړی دی د معدې او جی ټیسټونه مې کړي ټیسټ کې پازیټیو H. pylori. هغه جراثیم وایي زخم دی هغه د پاره ما درې میاشتې دوايان استعمال کې خو فرق رانه لږی ها صحیح ټیک شو ټیک ټاک بشي اچ پایلوري جراثیم لپاره یو 3 میاشتې دوايي د تخیم هغه به 3 میاشتې وخوري بس بیا چې ټیسټ وکړي نیگیټیو براشي صحیح شو ان شاء الله ټیک ډیره مهرباني ډاکټر صاحب پتا دوی راته وایي ټیک شو د دوايي د نوم ځان سره ولیکه ها اجي جی خجی د دې معده کې چې کوم نو جراثیم نه کنه اچ پایلوري دی وی چې پوزټیو ده نو اچ پایلوري داسې جراثیم دي دا یو داسې بکټیریا ده چې دا معده کې کله موجود وي او د معنی بیا ډاکټران یو هفته انټي بایوټیک ور چالو کی هغه مریض چې کوم نو داغه د نیګلیجنس د وجې یو وخت ګولې مخ کې شو یا روسته شو یا قضا شو نو هغه بکټیریا ته واپس چې کوم نو مکمل شي او هغه واپس چې کوم نو سکندونو کې ملټیپلای شي او گروث کی او بیا هغه اچ پایلوري کرونیک شي نو د دې اچ پایلوري کرونیک شوی دا ځکه چې دی ما ډېر علاجونه وکړل د اچ پایلوري چې کومه بکټیریا دا انټي بایوټیک تم ریزिस्टेंस پیدا کړی دی نو دی له دوايي په کار د هایډراسټس دوايي ده هایډراسټس دوايي دی په مدر ټینچر یعنی په کیو طاقت کې 2 ټیمه خوري سحر په نهر او د ماخام په نهر باندې چې دا دی 2 ټیمه خوري یو میاشت خوري نو ان شاء الله چې ټول عمر بر د پاره په دې د معدې د تکلیف نه بیغم شي او د دې اچ پایلوري بم نیگیټیو راشي ان شاء الله جی بالکل د دې میډیسن استعمال وکړئ تاسو نو ان شاء الله تاسو ته فرق راشي. هلو السلام علیکم. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. هلو هلو جی جی چیرته نه ورسو خبرې کوي؟ جی محمد صاحب خبرې کوم شانلی نه جی جی تاسو आवाज مته نه راځي زمونږ आवाज نه راځي؟ جی اوس راغی आवाज ما دا څنګه کوله جی جی تاسو بالکل تاسو आवाज راځي تاسو ډاکټر صاحب نه څه تاسو کون غواړئ یو کوي جی زما په دې بدن کې دردونه دي تقریبا د 3-4 سال نه ها او لکه ډېر میډیسن استعمال کړ ټیسټونه هم کړ دي هر څه سم وځاغي پته نه لګي چې ډېر میډیسن اوس هومیوپیتیک دواوې استعمالوم او لکه سړی زړی نه وځي او پاپړې وي حساب دي ستاسو عمر څومره دی؟ زمونږ عمر دی 30 سال څومره؟ 30 سال تقریبا 30 سال ها او تا یوریک ایسډ ټیسټ کړی دی؟ جی د یوریک ایسډ ټیسټ ته کړی دی؟ دا خو مې نه دی کړی جی خاطه داسې کار وکړه تا چې کوم ټیسټونه کړي دي ټول رپورټس چې کوم دي نو هغه ځان سره که سبا به موږ سوات کې کینو کانجو ټاونشپ کې نو هلته تشریف راوړه چې ستا ټول ټیسټونه وګورو او یو مفیده مشوره به درله درکړو کانجو ټاونشپ ته او جی بالکل سبا بکینی ډاکټر صاحب التا سهار ټایم دی 9 بجې نه واخله 5 بجو پورې وي زمونږ نمبر به په سکرین چلیږي هغه واخله کانټیکټ وکړه نو هغوی به دې پوهه کړي صحیح شو ٹھیک شو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی زه وایم چې یو ځل به زه ستاسو دا اډرس چې کوم دی هغه ولا ریپیټ کوم په دې چې اسې خو په سکرین باندې دا ټول اډرس او نمبر چې کوم دی هغه چلیږي خو زه به بیا یو ځل تاسو ته وایم غفار هومیوپیتیک فیملی کلینک چې کوم دی هغه په اسلام آباد کې دی صحیح دی جی او د دې چې نارمل کم نمبر دی هغه باندې تاسو کال کولی شئ خپل اپوینټمنټ اخیستنې دپاره یا بیا اډرس انسان باس ټایم نه پوهیږي نو تاسو هغه کنفرم کونې دپاره 0300-911-66811 دا یو فون نمبر دی باندې تاسو کانټیکټ کولی شئ اور دینه بس چې کوم دی که ستاسو څه رپورټ سي یا میډیسن دی یا بیا څه هغه تصویر تاسو رالیږن غواړئ نو هغه دپاره واټساپ نمبر دی 0300-333-9378 دی باندې تاسو واټساپ کولی شئ او اسلام آباد پیراګون پلازا منګلا روډ کراچي کمپنی G9 مرکز اسلام آباد دلته کې ډاکټر صاحب اسلام آباد کې چې کوم کلینک دی دا د هغه ایډرس دی او پیر منګل بدھ جمعرات څلور ورځې کینی او د ورځې 3 بجې نه واخله شپې 8 بجو پورې چې کوم دی هلته کې ډاکټر صاحب وي نو تاسو هغه درمیان کې اسلام آباد کې اپنډای کې چېرته نږدې اوسیږئ نو کانټیکټ کولی شئ او دې نه پس جمعې باندې چې کوم دی هغه ډاکټر صاحب کینی جی اسماعیلیه کې ثوابي کې او
سوابي ته چې تاسو کانټیکټ کولی شئ جمعې باندې وي مین بس سټاپ کیډټ کالج روډ اسماعیلیه سوابي. صحیح ده، تاسو بیا جمعې په ورځ هلته تللی شئ نو هغه دپاره سهار 9 بجې نه واخلئ 5 بجو کې ټایمنګ کې چې کم دی تاسو تللی شئ. او اتوار باندې چې کم دی ډاکټر صاحب جی کینی سوات کی کانجو ټاؤن شپ سوات کې. صحیح ده. اور سیکٹر A 46 بنگلا نمبر دی. نو دې باندې تاسو دا دی چې ما نمبر یې چې کومې وویلې هغه نمبر یې ورسره چلیږي هم نو تاسو زه وایم چې هغه نمبر باندې کانټیکټ وکړئ. ایډرس باندې که څه مشکلات وي هغه تاسو لرې کوئ. نو اوس هم چې زموږ کوم کالر و هغه دپاره ځکه ما دا ایډرس وویلو هسې خو په سکرین باندې چلیږي خو یو ځل ریویژن ښه دی چې تاسو ته وکړو تاسو دې باندې ایډرس باندې کانټیکټ کولی شئ. جی هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی چېرته نه ورڅوک خبرې کوئ؟ اچم خبرې کوم خوار جی بھائی څه تپوس به کون غواړئ؟ جی ډاکټر صاحب ما دا تپوس کوم چې زه خپله وزن زیاتول غواړم نو په دې لپاره څه دوايي شته؟ حاجي ستاسو وزن اوس دې وخت څومره دی؟ تقریبا 47 کېجي. او ستا عمر څومره دی؟ 27 سال. 27 سال. تا ته زه داسې دوايي ښیم انشاءالله میاشت په میاشت په 15 کیلو وزن د سیوا کېږي خو خوراک به ورسره کوې ګورې که خوراک ورسره نه کوې بیا به نور هم کمزوري شي. صحیح شي ګرانه شیزونه وکړئ. ټیک شي. بالکل جی ډیر ضروری دی ښه صحت دپاره ښه خوراک هم ضروری دی. چلیډونیم دوايي ده جی. چلیډونیم د دې واخلي مدر ټینچر یعنی کیو طاقت کې 10 قطرې سحر او 10 قطرې د شپې په مړه باندې دي خوري نو انشاءالله د دې میټابولیزم چې کوم دی نو هغه به ښه شي. چلیډونیم یو داسې دوايي ده چې دا خپل ایکشن کوي په لیور باندې نو لیور باندې چې کله دا خپل ایکشن وکړي نو لیور فنکشن ښه شي نو لیور د خوراک نه چې کوم دی نو د وینې نه نیوټرینټس ډېر ښه طریقې سره بیا ابزارب کول شروع کړي او د دې په نتیجه کې بیا هغه انسان صحت ښه شي. او خوراک به ورسره کړي روټۍ دي خوري غوښه دي خوري روجې دي زیات استعمالي. او جی بالکل جی خوراک ښه کوئ نو انشاءالله ستاسو وزن چې کم دی د میډیسن سره به سیوا شي. موږ سره وړې شانتې د مې ټایم شوی دی اخلو یو وړه شانتې د جی پروګرام روغ صحت سره یو ځل بیا هرکلی زه یم اسما او تاسو ګورئ زموږ پروګرام جی روغ صحت او د کې تاسو موږ ته لایو کال کولی شئ او چې کوم مرض په فون باندې علاج کېدلی شي هغه ډاکټر صاحب تاسو ته مالته کې دوایي وښایي او وایي چې دا استعمال کې انشاءالله فرق به راشي. خو چې کوم مرض نشي کېدلی نو هغه دپاره بیا موږ تاسو ته اندا وایو چې تاسو کلینیک ته راشئ نو هغه زیات بهتر طریقه وي په دې چې ستاسو معاینه وشي چیک اپ وشي نو بیا زیات ښه طریقې سره پته لګي. جی موږ سره ډاکټر حسیب علي خان زاده عادي ټایم ډاکټر صاحب موجود دی. صحیح ده جی ستاسو هر بیماری علاج چې کوم دی هغه یې سره شته دی تاسو ته درکوي او په دې چې دا شفا هم خبره وي د خدای پاک د چا لاس کې شفا اچولې وي او چاته فرق راشي هغه انسان بیا هلته یځي. او موږ سره یو کالر دی جی. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی چېرته نه ورڅوک خبرې کوئ جی؟ هلو دوست محمد خبرې کوم. دوست محمد خبرې کوم پېښور نه. جی جی څه تپوس به کون غواړئ جی؟ چې ما دا تپوس کوو چې زموږ یو ماشوم هغې ډېر وزن دی موږ دا روټۍ هم دام نه ورکوو او هغې کې مطلب چې غټېږي نو موږ ما چې د دې لپاره تاسو وښایئ او موږ قهوه ډېره سکو خلک وایي چې ډېر خلک ورکوټی کېږي موږ خو دومره دغه سکو قهوه او بالکل په موږ باندې اثر نه کوي او د دې څه نقصان شته که نشته. ستا د دې وړې عمر څومره دی؟ 19 کاله. ښه دا خبره ته کو صحیح ده؟ صحیح ده. او د قهوې دغه چې دې څه نقصان څه پیدا څه شته که نشته. بالکل جی دې باره کې هم خبره کوو ښه جي. صحیح ده جی د دې جواب موږ تاسو له درکوو جی. 75 عمر وزن دی. ټیک شو دا څه په ټلیفون راته ووایه جی موږ تاسو له جواب درکوو جی. جی ښه جی دې وي چې د شنې چایو نقصان شته کو نه نو شنې چایو کې خو ډېر انټي اکسیډنټس دي که نه شنه چای خو ډېره فایدهمنده ده خو چې د دې مقدار ډیلی روټین کې زیات شي نو هغه نقصان دی هم ثابتېږي هغه دماغو کې خشکي هم راولي نو بالکل شنه چای یو ښه چای ده خو زیات مقدار کې چې کوم دی نو دا نقصان دی هم ثابتېږي او یې مونږ مخکې ویلي خبره شوې ده ایون زیاتې اوبه هم که مونږ وڅکو د 16 لیټر نه سیوا کو مونږ اوبه په ورځ کې نو هغه ډېر غټ نقصان رسي زمونږ وجود ته او باقي دي خبره وکړه د خپلې لور چې د هغې وزن ډراسټیک دي سیوا کېږي بغیر خوراکه نو خامخا خوراک خو به کوي داسې به نه وي چې خوراک به نه کوي او وزن به سیوا کېږي خو بیا هم داسې د 17 18 19 ایج کې داسې یو سټیج راشي د ماشومانو
چې دی ډېر ډراسټیکلی گروث کی دی د ایج کې هایټ هم ونیسي دی ایج کې دی هیلث هم ونیسي خو بیا هم که چونکې دی ته دا گروث د دې د وزن بړاوېدل ابنارمل ښکاري یعنی د حد نه زیات ښکاري نو دی له پکار د بیا چې د تایرویډ ټیسټ وکړي د تایرویډ فنکشن چې کوم دی نو وګوري کو دی ناراستیا محسوسي هغه مریض کې که نه یا نور څه نو یو تایرویډ ټیسټ دی له پکار د شي وکړي بالکل صحیح ده جی موږ سره یو کالر دی ډاکټر صاحب هلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی چیرته نه ورسو خبرې کوي جی جی زه ګل نواز خان خبرې کوم کراچۍ نه جی 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 بھائی څه تپوس به کون غواړئ جی جی ډاکټر صاحب نما دا تاسو کول ما معده مسله دا معده کې ګیس ډیر جوړیږي او تیزابیت څه کنه ډیر خلک دا جب اعلان دی دا چاله غونې راکېږي لکه سالن مالن خورم یا دا ګرم او خېټه کې د پړسوب هم شته جی پړسوب شته خېټه کې دی خېټه غټه ده لګا وزن هم زما تقریبا 38 کال عمر دی وزن مې دی 80 کیلو تقریبا وزن دی ظالم بچو تاسو دا وزن څنګه زیاتوي مونږ تم فارمولا وښیه کنه او بل دا چې خیالي راخیږي بل زما دا مسوړې نه دي لکه زه برش کوم دا ټوت برش کوم کنه دا مسوړو نه دا وینه ډیره زیاته راځي مارکیټ ټوت پیسټ مې استعمال کړ دې مطلب خو هغه فرق نه راځي دا مسوړو نه وینه ډیره زیاته راځي ٹھیک شو دا ستاسو د معدې د وجې د دې معنی مونږ خبره کوو د ته سټوماټایټس وي په دې معنی مونږ خبره کوو تاسو فون بند کړئ صحیح دی جی جی دوايان هم درته ښایي بالکل جی ډاکټر صاحب تاسو ته اوس میډیسن ښیي هغه میډیسن تاسو ځان سره نوٹ کړئ او وزن چې کم دی دا ستاسو ډېر زیات سیوا دی جی وزن کمونه خبره وکړئ چې وزن کم کړئ ٹھیک شو جی خدي وی کنه چې ما ته معده کې تیزابیت جوړیږي دا هغه تیزابیت د وجې چې کم دی نو د دې په خوله کې دی وی چې خوله مې پخیږي هغه چالي غونتي جوړیږي نو دا سټوماټایټس وته وی سټوماټایټس هم د معدې د اسیډیټي د وجې کاس کیږي نو یو دوايي خو بدی ته زه خو هم د معدې د تیزابیت د پاره هغه د کاربوویج چې طاقت کې 6 پوټنسي کې دی واخلي درې ټیمه د استعمالي د دې تیزابیت به ختم شي دویمه خبره دی وکړه د ګیس نو د ګیس د پاره چې کله ګیس برننګ سره اسوسییټډ وي یعنی د معدې تیزابیت سره اسوسییټډ وي نو هغه کنډیشن کې دی لایکوپوډیم دوايي ده 30 طاقت کې دا واخلي او ان شاء الله چې د دې د ګیس مسله هم ختم شي ان شاء الله جی دا میډیسن تاسو استعمال کړئ نو تاسو ته به فرق راشي او سره ورسره وزن زیات خیال ساتئ په دې چې دا عمر کې چې سٹارټ نه تاسو وزن زیات وي کنه بیا ظاهر د انسان چې څومره عمر لویږي بیا ورسره نور مسلې مسایل شروع شي بیا وزن کمونه انسان لپاره ډیر مشکل کار وي ډاکټر صاحب مونږ به سټرس باندې خبره کوو نن سبا هر یو انسان ته ډیر زیات سټرس ته پریشانی ده په دماغي طور باندې دومره پریشان وي او چې کله تاسو وګورئ انسان سره سټرس ورسره وي نو هغه نه هیڅ نه کیږي سکار کې زړه نه لګي سکار انسان کول نه شي لکه مختلف مسلې مسایل شکار شي دی باندې به موږ خبره کوو خو موږ سره یو کالر دی هغه په واخلو هلو السلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی چیرته نه ورسو خبرې کوي ډاکټر صاحب زه خو د بنګونه خبرې کوم قاسم خان جی قاسم خان څنګه تاسو خو است صاحب الحمدلله تاسو خیر بس الله فضل دې موسم ښه دی هلته ته پوښ نه کولو صاحب درنه جی دا ما کور ولاده کې نه دغه د شوګر مسله دی لګو خاجي عمر څومره دی عمر تقریبا 60 ایئر 60 ایئر او وزن زیات ته کو نه کم دی خو داسې دا کنه چې هغه خو انسولین باندې نه شي دا کنه ها ټیک اوس دغه د کورونا سره اوغه د شکایت ته کنه چې دا ټوخای دی او تبه ورځي کنه ټیک صحیح دی او سمپل مې ورکړي دي کنه خو یا ریزلټ نه راوتلې ټیک ته دا سکارو کا د پر موږ د کورونا لپاره سو کو سیبا د کورونا د پاره د تزه دوايي خېمه او بل چونکه داغي عمر زیات دی انسولین هم لګي نو دغه شان نور به مغی ته د صحت ډېر مسلې مسایل وي نو ته خلومبه داو کا چې زمون چې کوم واتس اپ نمبر چلیږي پاغي باندې رابطه وکا اغي تخپل رپورټ سولېګا او بل زتا ته دوايي خېم د کورونا د پاره صحیح ده او جی صحیح ده جی تاسو د ډاکټر صاحب د دوايي خي او واتس اپ نمبر باندې چې کم دی هغه تاسو چې کم د دې یا میډیسن اخلي یا کم ریپورټس یا هغه ټول چې کم دی هغه تاسو واتس اپ کوي یو تصویر دی نو باسي واتس اپ کوي هغه
خجیدي د کرونا د پاره دوايي یادي نو د کرونا سچويشن په ټول دنیا کې وچلې د خلکو ولید چې هومیوپیتي څومره سکسسفل شو هومیوپیتي څومره کامیاب شو په دې دومره د کرونا کرایسس کې نو په ټول دنیا کې یو دوايي ډیره کامیاب وچلې د چتم فیل نشو نه انډیا نه واله یورپ پورې یورپ نه واله تر ایست ویسټ پورې بیسیلینم دوايي ده بیسیلین او جی بیسیلینم دوايي ده دا یو نو سوټ ده دا یو عام دوايي نه ده دا لږ خطرناک دوايي ده دا د دی واخلي 200 طاقت کې 200 طاقت کې چې دی دا پوتنسي واخلي نو یو 15 کتري باور کی او باقی دوايي د ضایع کی ویسټ دي کی دا نه پس د دویم ډوز دی بالکل صرف یو ځل به یو ځل د دی ډوز واخلي هغه یو ډوز دی لپاره کافي دی ان شاء الله دی به ټیک ټاک شي خو سیوا ډوز دی وانه خلی ځکه چې د ډېر خراب اګریویشن راځي صحیح ده جی دا میډیسن چې ډاکټر صاحب تاسو ته وښیله د دې استعمال دوباره اونه کوي صرف یو ځل به کوئ یو ځل واخلئ یو ځل 15 کترې چې کمې دي سهار په نهره باندې هغه 15 کترې به ورکوي خو زه وایم هغه نه مخکې چې کم دي تاسو به دا میډیسن چې ډاکټر صاحب ته واتساپ کوي یا بیا هغه نه علاوه چې کم بیا هغه په مطابق دا دی او جی مشورې دپاره ضروري دي ستاسو څه رپورټس دي نو هغه هم تاسو واتساپ کوي او دې دوايي استعمال به بیا دوباره نه کوئ صحیح ده جی هلو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چل رہی جی خیر دی الحمدلله جی ٹھیک ٹھاک ډاکټر صاحب تاسو څنګه یې خیر شکر الحمدلله تاسو خیر اور جان سنوم هم نه شکر دی الحمدلله ساجد مې نوم نه بونیر سره تعلق لرم خجی خاص څنګه صادق خان وایي کنه جی خیر دی شکر دی مو ما د مېدی مسله دا چې کله مطلب دوره دي لازمي دوه درې پونه دی خلل مې مطلب دغه مونږ ته اوپر راځي دا چې خراب ډېری زیاته مطلب نور څه مسلې نه مې دې لپاره څه وکم دا د دوايي خیمه جی 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 او یو دوايي د ایپیکاک دوايي دی واخلي ته فون بند کوي تاسو فون بند کوي چې ډاکټر صاحب تاسو میډیسن خي تاسو ځان سره نوٹ کوي یو ایپیکاک دوايي ده د دې چې خلې ته تر اونته کیفیت راځي او الټو اونته نوزیا اونته وته نو ایپیکاک دوايي دغه د پاره او بل دوايي د نکسومیکا سره په دې مې دې چې کومه مسله ده کوم وجه چې د کیفیت راځي هغه مسله به سره ختم شي صحیح ده جی د دې استعمال وسمره کوي سمره دا به نکسومیکا هو د درې ټایم خوري نکسومیکا ډیره ښه دوايي ده د مې په کار ده چې دا هر یو کور کې موجود وي نکسومیکا 30 طاقت کې دا په کار ده چې هر کور کې موجود وي چې چاته د مې څه مسله وي بس یو 15 کترې دی خوري او روټه نه نیمه غنټه مخکې یا نیمه غنټه بعد او داغي مسله به ختمي سمره یو ځل درې ټایم او یو بل ایپیکاک دوايي چې کومه ده نو هغه د درې ټایم خوري 15 کترې خو بل دا دوايان چې مونږ کوم یادو کنه جی دا په کار ده چې دا خلک جرمني والا راخلي ولمر شوابه والا یا ډاکټر ریکوګ والا دوايان چې کوم دي نو دا افیکټیو دي باقی دا غي نه علاوه چې کوم دا پاکستاني دي خو دا ټول غب شپ دي او زمون پاغي باندې اعتبار نشته خپل دا سره دومره فرق نه راځي جرمني بل چې کوم میډیسن دي هغه تاسو استعمال کوي خاجي ډاکټر صاحب سټرس باندې بلغونی خبره وکړو پټي چې ټایم هم بس دومره زیات نه دي لغونی بس سټرس باندې خبره کوي چې هر یو انسان چې کوم سټرس څنګه ټینشن وی بالکل جی هر یو انسان په نن سبا په دې مسلې کې دي ماشومان نن واخلي چې لغونه سمجھداري کې راشي هغه هم سناسب سټرس کې وی لوی چې کم دی هغه هم وی لوی خو بیا مغه سره مونږه دا کول شو کنه چې هغه خو واقعي مسایل وی ژوند کې خو ایون دا ینګ جنریشن چې کم دی هغه هم په دې کې دی نو د هغه څه وجوهات دي نو د ینګ جنریشن وجوهات خو دک کې دي چې یا په سټډیز ډیر زیات دي سټډیز لوډ په ډیر زیات دي سټرس چې کوم نه سټرس نن سبا ډیر زیات شوی دی هغه زموږ د لایف سټایل د وجې زموږ د ژوندۍ د حالاتو د وجې چې زموږ ژوندۍ بس بندو کمرو کې شوی دی زموږ سره لیجر نشته زموږ سره آوټینګ نشته او بیا سټرس یو داسې شی دی چې دا په هر انسان ډیپند کی اوس تاسو د سټرس بیرینګ کیپاسټي بدله ده زما د سټرس اغستو برداشت کولو کیپاسټي بدله ده دغه شان د دې سټرس برداشت کولو کیپاسټي بدله ده نو د هر انسان چې کوم نه سټرس اغستو هغه طاقت بدلی څوک سټرس اغستی شي څوک نشي اغستی خو د دې مینج کول چې کوم نه هغه ډیر آسان دي مثال به مونږ والی یو ډرم دی یو ډرم دی هغه کې 15 لیټر اوبه راځي نو کو 15 لیټر اوبه هغه کې فل شي او هغه د پاسه موږ نور اوبه چو نو هغه خو به تر فلو کیږي کنه اور فلو کیږي کوم د ډرم ته موږ لاندې ټوټه ولګو نلکم وته لګولې ده هغه نلکم کولو کو هغه پریدو هغه نه اوبه اوزي هم د پاسه
ګلاسه پنډه نور مونږ چې هغه اوبه ترې لاندې وځي نو هغه به چې کوم دی نو ټیک وي. نو مثال هم دقسې دی چې دا سټرس چې کوم دی نو دا وباسل هم پکار دي چې کله مونږ د خپل ځان نه سټرس وباسو نو بیا مونږ کیپاسټي راشي د نور سټرس اخیستو. او که نه مونږ په سر باندې یو سټرس وي نو مونږ بیا دویم سټرس یو وخت ختمو او بل واخلو. ډاکټر صاحب وړي شانتي دمې ټایم شوی دی دمې نه پس دی باندې خبره کوو چې اخلو یو وړه شانتي سره یو ځل بیا هرکلی او زم آسما او ما سره دی ډاکټر حسیب علي خان زاده. جی ډاکټر صاحب مونږ په سټرس خبرې کوله دا پریشانی لري کون ضروری ده کنه. نو د سټرس خو ډېر آسان حل دی د ختمولو. د سټرس اصل کې دوه وجوهات وي، دوه فیکټرز وي، یو وي انټرنل یو وي ایکسټرنل. انټرنل خو هغه وجه کیدی شي چې د یو انسان مریض دی د هغه د شوګر بیمار دی یا د بلډ پریشر بیمار دی یا هغه ته د لیور مسله ده د هغې د وجې د هغه د سټرس برداشت کولو کیپاسټي چې کومه ده نو کمه شوې ده نو هغه به نیچرلی چې کوم ده نو ډېر سټرس نشي برداشت کولی. بله چې کوم ایکسټرنل فیکټرز دي هغه موږ مینیج کولی شو. ایکسټرنل فیکټرز څه دي چې اوس زه یو ټي وي شو ګورم یو ټاک شو ده هغې کې د پیپل پارټی هم ناست دی د پی ټي آی هم ناست دی پی پی پي هم ناست دی او بس دا ټول خپلو کې په جګړې او دلته کې زه ټي وي ګورم او زما اړه خوټ کېږي او زه سټرس اخلم. نو دغه سټرس چې کوم دی نو دا زما په ذهن کې پاتې شو د دې زما په دماغو باندې به افیکټ وي. زه چې وروسته بیا کار لزم نو دغه سټرس به زما په هغه کنټینر کې موجود وي هغه 15 لیټر کنټینر کې. یا چې کوم دی نو موږ څه ډرامه ګورو چې هغه موږ په زړه باندې ډېره ولګي او بعض نیم زنانې وي که نه ډرامه وګوري هم جاړي ورته نو هغې هم سټرس واخلي هغه هم د هغې په هغه ذهني کیفیت باندې یو اثر چې کوم دی نو پاتې کي. د هغې نه علاوه چې کوم دی نو انوایرمنټل سټرس هم وي لکه وګورو ګاډي وي رش وي لکه د پنډۍ ته چې بنده لاړ شي که نه یو ګنټه تېره کړي یا پېښور ته چې بنده لاړ شي یو ګنټه تېره کړي واپس چې راشي نو بس بیا پروت وي که نه دماغ بیخي ستړی شوي. نو داسې قسم شیزونه یې اټکول پکار دي. هغه هر یو شیز چې کوم موږ له سټرس راکوي کوم موږ له ټینشن راکوي کوم موږ له پریشاني راکوي هغه نه ځان لرې ساتئ. څه ضروري ده چې موږ هغه وګورو. نو هغه به ځان به څنګه لرې ساتو ډاکټر صاحب؟ ژوند سره که شامل دي هغه شیونه بیا ځان به داسې لرې ساتو که نه چې اوس د ټاک شو مثال موږ ورکو. ټاک شو کې اوس هغې دواړه په جګړه دي زموږ څه کار دی چې وی ګورو. زموږ خو عمران خان سره مینه ده بس هغه اړه کې ده بس هغه له ووټ ورکوئ که نه. اوس ضروري خو نه چې تاسو د هغې ټاک شو وګورئ چې هغې د یو بل ته کنځلې کړي. او بیا جی دویمه خبره دا ده چې په کار نه موږ ځان له لږ انټرټینمنټ له لږ ټایم ورکو. ضروري نه ده چې موږ د هر وخت سنجیده یو او موږ د چې کوم دی نو سټرس اخیستي. په کار ده چې موږ چېرته یار دوست سره کینو موږ چېرته کهکه هم ولګو موږ یو ښه مزاج کې ښه موډ کې خبره مو کوو. په کار ده چې موږ داسې آوټینګ له لاړ شو فیملی سره لاړ شو ملګرو سره لاړ شو یو ګیدرینګ وکړو نو دغه شانتې سټرس موږ مینیج کولی شو. نه د دې علاج څه دی؟ د دې علاج هم دقه دی چې سټرس چې کوم دی نو هغه به ریلیز کړې چې سټرس ریلیز کړې ورسره به په تا نور سټرس راځي نو ته به هغه سټرس برداشت کولی شي نو ته به هغه سټرس به په تا هاوي کېږي نه ته به د انزایټي نه شکار کېږي ته به د ډیپریشن نه شکار کېږي تا کې به اینګر ډس آرډر نه راځي غوسه به نه درځي ځکه چې کانسټنټلی تا ورته نلکه کولو کړې ده ته هغه سټرس وباسې ماښام ته لاړ شي جوګرز واچې جوګرز واچې رننګ وکړې ټول ورځ هغه سټرس دې وباسه نو سهار ته تیار یې یو نوی سټرس اخیستو ته نو سټرس مینیج کېږي سټرس ختمیږي نه جي. او بیا دې نه کو انسان ډېر لرې تښتېدل غواړي سټرس د دنیا ځان نه ختمول غواړي سټرس بیا ځنګلو کې نه جي. ځنګلو کې چې سړي بس هلته کې د مرغو شور او د پاڼو اوازونه د لکه نیچرل هغه ده چې تاسو څومره نږدې شئ هغومره به تاسو ته فرق پرېوځي. په دې چې زه وایم ډاکټر صاحب زما په نظر کې یو شانتي ماحول کې مسلسل نه دی انسان ځان ساتن پکار. په دې چې په یو کور کې په یو ځای کې تاسو اوسېږئ د روټین هغه کار ستاسو په کالونو باندې چلیږي که نه نو اټومیټیکلی تاسو به څه نه څه بېشک د کور کې ډېرې خوشحالیانې وي بیا به هم څه نه څه پریشاني تاسو سره وي. لکه اوس چې موږ چې اوس ځو سوات ته که نه سبا زموږ سوات کې او پی ډي ده نو موږ چې اوس دې ځای نه لاړ شو نو موږ چې رسو د شپې داسې 10-11 بجې وي نو هلته موږ د سوات سیند په غاړه چې کینو د بون کټونو کې او هلته کې روټۍ خورو موږ نو د اوبو هغه اواز چې موږ وورو که نه یو نیمه ګنټه بس موږ بیا واپس یوې هفتې ته فرش شو زموږ هغه سټرس ټول ریلیز شي. نو نیچر ته ځان چې کوم دی نو قدرت طرف ته چې موږ ځان نږدې کړو او بیا الله انسان ته وایي چې ستاسو د ړونو سکون چې کوم دی نو هغه زما عبادت کې
کې دې کې څه دی شک کله نشته بیا دی، موږ بالکل. الله ته سجده لګو خلوص سره نو هغې سره هم زموږ سټرس چې کوم دی نو هغه وایي که کمیږي. نه وایي چې کم خلک چې ډېر زیات په سټرس باندې شي نو سوره رحمان کې د دې علاج دی چې تاسو سوره رحمان اورئ او بالکل په خاموشي باندې چې کله تاسو مونځ وکئ هغه نه پس سپیشلی شپې ټایم چې کوم وي یا د فجر پس یا بیا د عشاء پس هغه ټایم وي چې تاسو هغه کې بالکل ریلیکس وئ او چې کله تاسو سوره رحمان ولګوئ یا په خپله ووایئ یا بیا تاسو څه چې کاري صاحب دی د هغې په اواز کې تاسو پوره په دھیان سره هغه اورئ او بیا هغه نه پس چې کوم دی تاسو خدای پاک نه دعا وکئ نو قدرتي خبره ده ستاسو سټرس لیول چې کوم دی هغه ډېر ځای پرې خپل ځي ته بیا واپس لکه ستاسو بیلنس شي ستاسو دماغ فرش شي ستاسو زړه فرش شي او بیا چې انسان ته سکون ملاو شي نو بیا بالکل بیا خو د هغه زندګي ټوله ښکلې شي د هغه ایموشنز ښه شي د هغه ټول هیلث چې کوم دی نو ښه شي او بیا کو انسان د صدمې شکار وي که نه خامخا زندګۍ کې خو صدمه هم راځي دا د ژوند حصه ده که نه دا خو نه لرې کېږي نو که یو انسان د صدمې شکار وي هغه ته څه ډېره غټه صدمه رسېدلي او هغه ډېر ډیپریسډ وي نو بیا تعجد وکړي چې الله ته یو سجده ولګي که نه د شپې په دې درېیمه پهره کې نو بس هغه بیا ملنګ شي د هغه بیا زندګۍ هغه ټول ټینشن ختم شي او جی وایي که نه خدای پاک چې شپې هغه ټایم وي چې کله تاسو ټول خلک وده وي او تاسو پاسېږئ هغه ټایم خدای پاک نه غواړئ په دې چې خدای پاک انتظار کوي زما کم یو انسان دی کم یو بنده په دې ټایم ناست دی چې ما نه غواړي او خدای پاک ته غوښتن ډېره ښه لګي نو انسان ته پوره ژوند همیشه هر حال کې د خدای پاک شکر ادا کوي او هغه نه غواړئ هغه به تاسو له چې په کومې طریقې خدای پاک تاسو له درکولی شي هغه انسان وسیله نه ورکوي انسان له او خدای پاک ورکوي نو دا خبرې چې کومې دي دا ضروري دي ژوند کې خپل سټرس لرې کولو لپاره خپل ټینشن ریلیف چې بالکل تاسو لرې کوي خپل لایف کې تاسو سکون پیدا کوي نو هغه چې خدای پاک سره ستاسو رابطه څومره زیاته مضبوطه وي څومره به نږدې شي نو اټومیټیکلی ستاسو دا ټینشن او دا ټولې خبرې چې کومې دي هغه به ختمیږي او ستاسو ژوند چې کوم دی هغه به پرسکونه شي ډاکټر صاحب بیا کو جی د سټرس د وجې کو بیا کله بیماری کاس شي که نه د سټرس د وجې بیا چې کله انزایټي کاس شي یا ډیپریشن کاس شي یا ډېر زیات سیویر سټرس وي هغې کې سایکوسز هم کاس کېږي انسان لیونی کېږي هم د ډېر سټرس د وجې نو چې کله بیا هغه سچویشن ته سړی لاړ شي نو بیا هغې کې کاونسلینګ نه بیا خبره وځي که نه جي هغې کې بیا دوايانو طرف ته هم خبره راځي بالکل هغه ځای کې بیا هومیوپیتھک ټریټمنټ چې کوم دی نو هغه بیا هومیوپیتھک هم د دې علاج ته ډاکټر صاحب ستاسو ډېره مننه چې تاسو دومره ښه ټایم زموږ تیر شي او خپله کیسه ناسب ټاپک باندې ډسکشن کوو او ما ته په دې خبرې ډېره خوشحالي ملاویږي چې زموږ کتونکي چې کم دي هغه کې ډېر داسې پیشنټ وي او هغوی ته واقعي څه فایده ورسیږي نو دا یو ډېره ښه خبره ده او ډاکټر صاحب ستاسو ډېره مننه چې تاسو پروګرام کې راغلی او انشاءالله جی بل پروګرام کې به بیا داسې زبردست شانتې ټاپک سره حاضرېږو هومره پورې موږ ته اجازت راکړئ الله پامان